अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु व हुवा खातमुन नबिय्यीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अल-आया। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम मररतु लैलत उसरिय बी बिमूसा युसल्ली फ़ी क़ब्रिह। रवाहु मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कश्शम्सि फ़ी कबदिस्समाइ वदूहा यग़शल बिलाद मशारिक़ व मग़ारिबा। द रहमान पाशुक़ी की स्तरगी उश्वी चे सोक वाई आशुक लुंदे हगा ख्वारशा चे पसदख्शवी आशुक द पाक रसुल पतोर जुल्फो नुशाहान द ज़मानी बदे दरबार जारू कवी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ बशौक़ सरोद। ज़माडेर मुहतरम सदर जलसा सैयदुस्सादात जनाब सैयद तोयर अली शाह साहिब व दीगर उलमाए किराम व मशैख़ अज़ाम पर इजाज़त लिल्लाहिल हम्द अल्हम्दुलिल्लाह चे द खैरुनो द बरकतुनो नडक मियाश द रबीउल अव्वल शरीफ पमंगो तासी बांदे सर द खुशाली बिया रागला। अल्लाह रब्बुल जलाल दे मियाश्ती द जुमला खैर और बरकतना ज़मंग उस्ताद सिने डकी और पूरा की अमीन वाई। मुअज़्ज़ज़ो बार बार उलमा तासु तवैली चे द ठोल अनबिया अलैहिमुस्सलावातु व तस्लीमात कमालुना द ठोल अनबिया अलैहिमुस्सलाम इल्मुना द ठोल अनबिया अलैहिमुस्सलाम मुअजिज़ी। अल्लाह रब्बुल जलाल ज़मंग उस्ताद से ग्रान पेशवा मुक्तदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजमा कड़ी। हुस्न यूसुफ दमी ईसा यदि बेदवादारी आंचे खोबान हमदारंद तो तनहादारी मुराद द खोबान न द शायर मकसद पैगम्बरान अलैहिमुस्सलाम दी
آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری هغه چې ټول پیغمبران په شریکه ټول په ټوله کم معجزات لري یا حبیب یا رسول الله تاسو یکې تنها هغه معجزات لري خو بیا الله رب ذوالجلال زمونږ او ستاسو حبیب محمد عربي صلی الله علیه وسلم ته صداسې معجزې ورکړي چې هغه په انبیاء علیهم السلام کې الله تعالی یو تم نوی ورکړي من جمله د هغه خصوصیاتنا او معجزاتنا چې ربی کائنات محمدی مصطفی ته امتیازی شان ورکا او بل حبیب ته ور نکړل هغه معراج جسدی و روحی یقظتا چې الله تعالی محمد عربی صلی الله علیه وسلم ته د اسمانونو د سدرۃ المنتهى او بقول الراجح دا غین بر مقامات دیدار پویخه باندې جسدا و روحا دا معراج ور نصیب کا چې دا الله رب ذوالجلال په انسانیت کې او بلکې تمام انبیاء علیهم السلام په عظیم جماعت کې صرف او صرف محمد عربی علیہ السلام ته نصیب کړي او بل چاته نصیب جسدا و روحا یقظتا هر چی په خوب کې معراج دی هغه ټولو پیغمبرانو علیهم السلام کړی دی معراج روحی هغې ته ویلی شي معراج منامی هغې ته ویلی شي او رسول الله مبارک چې کم معراج شوی دی دا په ویښه شوی دی دا جسدن و روحن شوی دی د دې دا مبارک ذات سره د روح په ویښه باندې دا سفر کړی دی د مکی معظمی زندگی وا د هجرت دریم یا پنځم یا اوم یا دولسم کالو دا د علماء مختلف اقوال دي ابن شهاب الزهری رئیس المحدثین استاذ کل مدار فی الحدیث دی هغه وی چې دا پنځم کال د هجرت د بعثت جمهور مورخین مفسرین مشهور خبره دادا چې دا دولسم کال د بعثت یعنی د رحمت للعالمین عمر په دی وخت کې 52 کالو ته رسیدلی کعبه مبارک سره د حجر اسود چې کم ګډ د صفا په اړخ چې تاسې کتلې دی یا سوکتلی وي دین لک دی اړخ ته چې کم باب عبدالعزیز ته لاره شوې ده د صفا د غونډۍ د خطونه لک دی اړخ د ترکانو د زړې برنډې حصہ آخري کې حرم چې چا کتلی وي تا خانو ته چې کم لار کوزه شوې ده اوس تبدیلی زیاته راله په دې کال کې تیر رمضان شریف کې تلیو ما کافی فاصله راغلی دي فرقونه راغلی دي دغه ځای کې د حضرت علی کرم الله وجهه د خور بیبي ام هانی کمره او کوټه او کور رحمت للعالمین د خپل ترلور د ام هانی په دې کوټه کې آرام کو او د شویو په دې یو خوا کې ورسره حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د مبارک تر ودو او په دې بل اړخ کې ورسره جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام د ترزوی او د حضرت علی صاحب رور د شویو او دا د جعفر صاحب د خور کمره د ام هانی استازی الله تعالی د اړخنا جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام سره د فرشتگانو راغلل دوی آرام اودلی محبوب فرمای ګورم
چې زمونږ د دې کمرې دا چت داسې بیل شو وشلېده او د اسمان د اړخ نه فرشتګان را کوز شول کمرې ته او جبرائیل علیه السلام د دغې جماعت د فرشتو کمنډري لاس کې اخیستې وه او فرشتګانو ته یې ویل هذا الرجل الذي بین الرجلین دغه یو شخصیت نورانی چې د دې دوو په دې منځ کې پروت دی الله رب ذوالجلال چې مونږ را لېږلي یو نو د دې شخصیت د دعوت دپاره راغلي یو مبارک یې وخوځه او د خوبه یې راپاس دا نور دواړه لا آرام پراته دي دی د خوبه راپاس بعضې روایات په دې دال دي چې همدغه شپه وه چې سفر وشو بعضې روایات وایي چې دا بیله شپه ده او د سفر بله شپه وه اری وستو حرم شریف ته د کعبې مبارک باب شریف ته مخامخ مقام ابراهیم شاته د زمزم دا بهترینه چینه وه وی دلته یو ښایسته تشتو خانک د سرو زرو نه جوړو د جنت نه فرشتګانو راوړي رسول الله مبارک اپریشن یې څو کرتې شوي دي یو ځل اپریشن یې هغه وخت وشه چې دی د رضاع په موده د لږ عمر د بیبي حلیمه سعدیه د بنو سعد په قبیله کې رضاعي ماشوم دی او د خپل ورونو سره ګډانو دپاره چکر ته وتلی دی په هغه ځای کې هم فرشتو د دې مبارکو سینه څیرې کړې وه اپریشن یې ورته کړي وو او چې کله د معراج په شپه باندې ځي په حرم شریف د زمزم د چینې په خوا کې د رحمت عالم یو دویم اپریشن کیږي او هغې اپریشن نه بعد هغه د سرو زرو نورانی او ښایسته خانک مبارک فرمایي مملوءا من الحکمت والایمان یا مملوء حکمتا و ایمانا اخانک د ایمان او د علم باطن او د حکمت نه ډکو فافرغه فی صدری جبرائیل علیہ السلام را واخسته او ډک په ډکه زما په سینه کې را واچول دا چې اوس د ایمان او د حکمت نه تعبیر د خانک په ډکوالي باندې شوی دی دې ته تشبیه د معقول بالمحسوس ویلی شي خلق په دې باندې پوه کړي دي چې داسې ټول ایمان او ټول حکمت الله تعالی زما زړه کې را دننه کړي واپس اپریشن ځای نه وګنډلی شو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځل ما د مبارک خدمت کو او رحمت علم دا خپل لمنه مبارک اوچته کړه او د سینې د سر نه د نامنه د ښکته حصې پورې د رحمت علم دا سینه سیرې شوي ما ولیده چې په هغې کې د ستنې د ګنډلو هغه ټکونه ښکارېدل دا داسې د خوب اپریشن نو دا د ویښې حقیقي اپریشن شوی دی د مبارک څو کرتې اپریشن صفایي شوي ده براق راوستلی شو د قچر نه لږ وړوکی او د خره نه لږ غټ مبارک ته ښایسته برابر کړی شوې په دې باندې سور شو چې کله مبارک په دې باندې سور شو د دې براق په مخ کې د خفګان آثار راغله جبرائیل علیہ السلام اولا دا براق ټوپونه شروع کړه داسې مستی کوله جبرائیل علیہ السلام ورته امر کوي اسکن آرام شه ستا په شا باندې نن سواری خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي براق آرام شه خو په مخ کې د خفګان آثار راغله جبرائیل علیہ السلام ته تپوس کوي ولې خفای وی زما زړګي کې دوه ارمانونه یو ما ته دا علم چې خاتم النبیین به د اسمان سفر کوي
او جنت نه به براق ورلیږلی کېږي. او زما دا ارمانو چې دا براق به په ما باندې به مبارک سورلی کوي که په بل براق، دا ارمان مې پوره شه. لیکن ما یو دویم ارمان کړی دی چې کله رحمت عالم د روضې مبارکې نه په ورځ د قیامت را پاسي او د حشر میدان ته سفر کوي، نو د قبر په غاړه به یو دویم براق ولاړ وي. خفګان مې په دې دی چې هغه سفر به الله تعالی ما ته را نصیب کړي وکنه. امام جلال الدین سیوطی رحمه الله په تفسیر در منصور کې دا واقعه ذکر کړي. جبرائیل علیہ السلام محبوب ته دا شکایت عرض چې دا براق داسې تمنا او ارزو لري. رسول الله مبارک دعا کوي چې یا الله د دې براق ما سره محبت دی چې اوس دې سفر د پاره د دې براق تعین وشه، بیا ورځ د قیامت کې زما د روضې او د قبر خواته الله دغه براق متعین که چې راشي او زه پې سورلی وکم، براق خوشحاله شي. د وفادار پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک کې د خفګان آثار راغله. حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کئی یا رسول اللہ تاسو ولی خفیئی؟ مبارک فرمائی چې زما دعا د براق متعلق قبول شوا، ورځ د قیامت کې چې د قبر نه پاسم ما ته به جنتی براق راځي او زما امتیان به پیدل روان وي د حشر میدان ته. دا به زما کومه خوشحالي وي چې زه په براق سورلی کوم، زما امت د پیدل روان وي. جبرائیل علیہ السلام دسترګو پر رب کې هغې سفرونه کوي، د الله تعالی حضور ته لاړه. یا الله محمد مصطفیٰ علیہ السلام په براق سور دی، خفه دی، تاسو د جنت د قیامت په ورځ د دی د مرقت په خوا د براق تعین وکړه. هغه خفه دی چې زما امتیان به پیدل ځي، زه به په براق روان یم. هغه ورته یو آیت وحی کیږي، وی ورشه محمد مصطفیٰ ته دا آیت یوسا چې ونحشر المتقین الی الرحمن وفدا. د قیامت داسې ورځ ده چې دا تقوادار مؤمنان د امت ستا چې الله تعالی ته مونږ جمع کوو، او یا یحشر جمع کولی شي وفدن یعنی رکبانا، ستا په امت کې تقوادار هر یو تبا د قبر په خوا باندې یو یو براق ملاویږي او په هغې به سورلی کې او میدان حشر ته رسي. مبارک خوشحال شه، روان شول. براق دومره تیزو چې دا یو یو قدم منتها بصره، حدیث د مسلم شریف کې راځي، وی په ډاګ کې چې دا سترګه څومره نظر کوي که نه، نو د سترګې د نظر عمره به یو یو قدم کې خوده، دومره تیز روان. یوې ساحې ته ورسېدل، د شا د خوانه آواز کېږي یا محمد علی رسلک انظر الی، یا محمد علی رسلک انظر الی. لگ دمشه تیز مزا، ما ته لگ رو گورا، ما ته رو گورا. جبرائیل علیہ السلام تا محبوب آواز کئی اے جبرائیل علیہ السلام تلک صبر ہوکا، دلتا تیارد یو کس آواز راتا کئی. رسول اللہ مبارک تا جبرائیل علیہ السلام فرمائی وی مخ خوب دی نئی ورگرزولی، انتظار خوب دی ورطا نئی کڑے. مبارک ورطا فرمائی چی نا انتظار خو میں ندی کڑے، کتا سو درے گئی ورگرزم سو کا آواز راتا کئی. جبرائیل علیہ السلام ورطا فرمائی ڈیرا خدا چی مخ دی ندی گرزولی، ڈیرا خدا چی انتظار دی ندی کڑے. اس ورو گورا چی سشے دی. مبارک وی چې ما ور وکتل یو ډېره ښایسته زنانه وه او د سر ویښتان یې ښکته خپو ته رسېدلي وو، ډېره ښایسته زنانه وه، دا آوازونه دې راته کول. جبرائیل علیہ السلام راته وفرمایل یا رسول الله دا دې وپېژنده، دا څه شی دی؟ ما عرض وکړل دا څه شی وو؟ وی دا دنیا د دنیا ښه دی چې انتظار دې نه دی کړی، ګنې امت به دې په دنیا کې هلاک شوی وي. بیت المقدس ته ورسېدل.